أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله مولانا العظيم. عزتمند مسلمانانو، دی آیات کی اللہ جل جلالہ د بنی اسرائیلو او یهودو یو نتیجه بیانوي. بنی اسرائیل دا شان یهود مخکې په آیتونو کې څومره هم بد صفات ذکر شو، لکه سامري کوم خیر جوړ کړو هغه ته عبادت کول، حق پاټول، قتل انبیاء علیهم الصلاة والسلام، نور کوم قبیح اعمالو. دغو په نتیجه کې دغه یهود دغه بنی اسرائیلو زړونه سخت شول، دومره سخت شول چې د کاڼي نه هم ډیر زیات سخت شول. بیا الله جل جلاله د کاڼي هم خپل اقسام بیانوي. په کاڼو کې بعض کاڼي داسې دي چې هغه نه نهرونه بهیږي، اور بعض کاڼي ورکې داسې دي چې هغه نه اوبه صرف بهیږي، اور بعض کاڼي داسې دي چې هغه د الله د ویرې نه غورځېږي. نو الله جل جلاله فرمایي چې دغه بني اسرائیل دغه یهود دا څومره هم اعمال قبیح اعمال ذکر شو، دوی په نتیجه کې دو زړونه سخت شول، کاڼي نه هم دو زړونه سخت شول. په کار خو دو چې دوی داسې شوي وو لکه داسې کاڼي په شان دي شوي وو چې هغه نه نهرونه بهیږي، ایمان یې هم راوړی و. دغه شان دغو زړونه نرم شوي وو، خو دغو زړونه نور هم سخت شو. بیا که داسې نه و، دغه یهود دغه بن اسرائیل په کار خو دو چې داسې شوي وو چې لږ ته سوري کړی و، لکه څرنګې چې یو کاڼی وي چې دغه نه اوبه بهیږي، لکه دو زړونه خو په کار یې داسې هم شوي وو چې خلکو ته یې فایدې رسولې وي. خو دغه بني اسرائیل دغه یهود دغه دویم قسم کوم کاڼی دی داسې هم نه شو. بیا الله جل جلاله فرمایي په کار خو دا خو چې چاته یې سره فایده اړو رسول یې هم نه وه، کم از کم ایمان خو به راوړو، د عامو مسلمانانو په شان خو شوي وو. دغه یهود دغه بني اسرائیل داسې هم نه شو. الله جل جلاله فرمایي وما الله بغافل عما تعملون. اور دوی څه کوي دونه الله جل جلاله غافله با خبره ورنه نه دی. دوی څه کوم قسم هم اعمال کوي الله جل جلاله دوی نه غافله نه دی، خبردار دی. زما عزتمند مسلمانانو، اوس چا چې هم زړه سخت وي، دومره سخت وي چې د نیک اعمال خوند نه ورکوي، د نیک کوم مجالس تی مغه خوند نه ورکوي. دوی دپاره کوم داسې قبیح اعمال دي چې مغه د وجې نه دوی زړونه سخت شي. یو او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه وظیفه کومه طریقه یې ښیلې دی، چا څه هم زړه سخت وي هغه نرم شي، هغه کومه طریقه یې ښیلې ده. اول خو درته دغه بیانوم چې زړونه ولې سختېږي. په روایتو کې راځي 4 داسې بد اعمال دي چې هغه څه په چا کې راغلو نو هغه زړونه یې خود به خود سختېږي. یو دغه دی چې یو انسان د سترګې سختې شي. څنګه سترګې سختې شي؟ سترګې داسې سختې شي چې الله د ویرې د وجې نه په زندګۍ کې یوه اوښکې هم تالي نه شي. دا قبیح عمل چې چا کې هم وي د وجې نه هغه زړه چې شی کېږي سختوالی کې راځي. دویم دغه دی چې په یو انسان کې
زړه دومره سخت شي څه نرمواله ورکې سره اړوي هم نه، هر وخت زړه سخت وي، نرم مزاج ورکې بالکل وي هم نه، نو دې د وجې نه هم هغه زړه چې شی کېږي سختوالی ورکې راځي. دریم دا هغه دی چې یو انسان کې اوږده اوږده امیدونه ورکې وي، ارزوګانې ورکې وي، یاره زه خو به فلانکي شی به کوم، فلانکي بنګلا به جوړوم، دومره پیسې به ګټم، دا به کوم دا به کوم، نو دې د وجې نه هم بیا انسان زړه چې شی کېږي سختوالی ورکې راځي. څلورم نمبر باندې دا هغه د عزتمندو مسلمانانو څه حرص دنیا، چا کې څه هم د دنیا حرص پیدا شي نو دې د وجې نه هم بیا زړه کې سختوالی راځي. دا خو شو. بل دا دی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، لکه ترمذي شریف روایت دی، یو کس ورته راغلو، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو یا رسول الله زه د خپل ځان کې زړه سختوالی محسوس کوم، داسې یوه وظیفه داسې یوه طریقه راته وښیه چې زما زړه باندې نرموالی ورکې راشي. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیلو چې ته د یتیمانو په سر باندې لاس کېږدوه، یتیمانو سره شفقت معامله کوه، دې د وجې نه به تا زړه چې شی شي نرم شي. دویم دا هغه دی چې مسکینانو غریبانو سره مدد کوه، دغه پرورش کوه، خپل وسعت مطابق څومره هم ته هغه سره مدد کولی شي مدد ورسره کوه، دې په ذریعې سره به هم تا زړه څه کوم سختوالی دی نو هغه درنه به لرې شي. دریم دا هغه دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیلو چې مخلوق خدا سره همدردي اظهار کوه، مخلوق خدا باندې رحم کوه، د هغوی سره په اخلاقو سره پیش کیږه، نو دې د وجې نه به هم ستا زړه کې نرموالی راشي. زما عزتمندو مسلمانانو که چا هم دغه صفات قبیح صفات ورکې وي، څه کوم مخته مو درته ذکر کړو یا د کوم صفات څه اوس ذکر شو دغه چا کې نه وي، دغه ځان کې راوستل پکار وي او څه دا ورکې راشي نو زړه به انتهایي نرم شي. څومره هم څه ښه مجالس دي هغه ته به دې خود به خود زړه کېږي، خوشحالیږي به، کله هم څه دا ښه مجالس وي هغه ته به د دې زړه داسې خوشحالیږي لکه څرنګې چې نورو اعمالو ته دا دې زړه خوشحالیږي. دغه شان الله جل جلاله همدغه تذکره کوي، اوس ورته ګورئ. ثم قست قلوبکم، بیا سخت شول د دوی زړونه، من بعد ذلک د دې واقعې نه پس، فهی کالحجارة په شان د کاڼي، او اشد قسوه یا د کاڼي نه هم ډېر زیات سخت شول. د کاڼي اقسام درته اوس بیانوي. وان من الحجارة په کاڼو کې ځینې داسې هم دي، لما یتفجر منه الانهار دوی نه جاری کیږي، منه الانهار هغه نهرونه، یعنې داسې کاڼي هم شته چې هغه نه نهرونه جاري کیږي. بیا وان منها لما، او په کاڼو کې داسې کاڼي هم شته، یشککو سشلیږي، فیخرجو سره وځي ورنه، منه الماء اوبه، یعنې کاڼو کې داسې قسم هم شته چې د هغه نه چې شی کېږي اوبه ورنه راوځي. وان منها لما، او په کاڼو کې بعض کاڼي داسې هم دي، یهبطو سره غورځېږي، من خشیت الله د الله د خوف نه، د الله د ویرې نه. وما الله، بشک الله جل جلاله نه دی، بغافل بې خبره، عما د هغه څه باندې تعملون چې تاسو کوئ، یعنې الله جل جلاله چې تاسو څه قسم هم عملونه کوئ هغه الله جل جلاله غافله ورنه نه دی. زما عزتمندو مسلمانانو دا خو یو روایت شو، یو بل روایت کې هم راځي چې د پیله قسم کوم د کاڼو ولا ذکر شو دینه مراد انبیاء علیهم السلام مراد دي، لکه نهرونه ورنه جاری دي. نو انبیاء علیهم السلام نه خلقو څومره زیاده فایده واغسته، په عربو ونه خلقو عربو په کورګونو خلقو ونه فایده واغسته. د دویم قسم څه کوم ذکر شو، وان من الحجارة لما يتفجر منه الماء فيخرج منه الماء، صرف اوبه ورنه راوځي، دینه د علما صلحا مراد دي. دوی دا څنګه څه کاڼي نه
اوبو راوځي خلکو ته فایده راسي، دغه شان د علماو زړونو نه هم خلکو ته شی کېږي فایده راسي. وان منها لما يهبط من خشیة الله. دریم قسم کوم دی ځینې د عوامو عام خلق کوم دي دغه ونه مراد دي. وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله مولانا العظيم. يا الله من گناهونه معاف کړي، یا الله من راضي شي، یا الله من ته عفو وکړي، یا الله حلال رزق نصیب کړي، یا الله کوم زړه سخت وي یا الله دې نرم کړي، یا الله دې نرم کړي، یا الله دې نرم کړي، یا الله من راضي شي. واخر دعوانا ان الحمد لله.